ملک آزاد خان امزازی، علیحان ماما امزازی، منیجر قیم ترین، سردار نصیب امزازی، جهانگیر خان ملازی او دلته د کلي مشرانو ځوانانو اول بخښ غواړو موږ به راتلو یوې بجې د ځان مم را رساوی خو وخت د الکشن وي په ساو نسو راتللی چې د تای سره م روغبړ کاوی که سم دی به شرم راتلی پر دې ناوختي څنګه کې موږ هم پر دې ټیم دغه د سکول ریزلټو جلیل صاحب د حوصله افزایي لپاره او د دغه ماشومان په دې سکول کې سبق ویلی دی د کال ریزلټو په دې ریزلټ کې دا ماشومان ته به ریزلټ ورکول سوی وي څوک به پاس وي چا به انعام اخیستی او د دې پلرونه ډېر خوشحاله یو په دې باندې چې په دغه کوچني واړه سکول کې یو ټیچر الله یو بندوبست وکړي چې دغه ماشومانو ته ښه تعلیم ورکړي سکولان خو د ګورمنټ دا ذمهواري ده چې هر بچي ته مفت تعلیم ورکړي په هر کلي کې سکول وي په هر سکول کې ټیچر حاضر وي په هر کلاس کې بچی وي خو هغه د ګورمنټ د ناکامۍ د وجې د ګورمنټ سکولان بند دي ځکه پرایویټ سکولان که مه وای نو به زموږ بچیان بې تعلیمه ول او په دارنګه سکولان کې لکه جلیل صاحب خپله غریب سړی دی به یې ښه محنت وکړي سبق یې ووایي هغه احساس ورسره شته هغه احساس ورسره شته چې دی د بلو بچي ته هم ښه سبق ښه تعلیم ورکړي عزیزانو زموږ هم تعزیره ده له دې ځایه په منډه ځو بازار کې هلته زموږ هم څه کاغذان مانده دي هغه به جمع کوو ډېر خبرې ضرورت نشته بیا هم راځو د وارې کلي له دا خو زموږ خپل کلی دی د دې کم مشران دي که ځوانان دي له دوی څخه هم دا امید لرو چې دا را روان الکشن کې د خپلې خوښې سړي ته ووټ ورکړئ مه کوئ عزیزي هم مه کوئ وګورئ و دې کینډیډیټانو ته چې څوک ستا د وطن خدمت کوي سي څوک ستا د علاقې ترقي غواړي څوک ستا د بچي ښه مستقبل غواړي راسئ هغه سابقه زاړه حکمرانان چې دوی غلاوې وکړي ستا د بچي حقوق یې ووایي ستا د علاقې پنډې غلا کوي ستا د علاقې نوکري خرڅه که نو هغه خلکو ته سره یو حساب کول پکار دي نو دغه را روان الکشن لپاره موږ هر کلي له ځو هر کلي کې جرګه کوو هر چا څخه یو خواست کوو نو انشاءالله که زموږ کامیابي راله دا باور و دې ګر ولس ته ورکوو که د دې کلي خلک دي که د ګر بوري خلک دي چې موږ به خدمت کوو او موږ هم هغه د کامیابۍ ځای له ځا ته رسېدلي یو تر وټ ډېر وي دا 15 کاله خواري هم موږ وکښه تر هر چا هم ډېره وکښه خواري خامخا دا نه ده که د چا پوښتنه وه که د چا پاتا وه که ولد و که ناولد و موږ نه دی هیله کړږي که د یو چا د علاج کار و د اسپتال که د یو چا وینه وه که د چا شناختي کارډ و دا شناختي کارډونه و دا علاجونه خو موږ په زراو خلکو غور وکړ خو راوتلي یو دا واره ډېر پر امید یو هره ورځ شمولیتونه دي په دې 2 میاشتې کې دا ټیم 15,000 کسان له موږ سره شمولیت وکړي چې دا زموږ په ګټه دی او مزید هم روان دي نو پر امید یو ځکه دا زموږ خپل کلیوالان دي دوی به یا خبر وي یا به نه خبر خیال نن سبا سوشل میډیا ده ډېر ښایسته پوزیشن دی د حاجي تور تازه حکمراني وکړه خلک تر خوشحاله خوابدي زنډیر دی او ګر موږ له را روان یو هم بل چاله نه دی تللی د حاجي تور خوابدي خلک په زراو خلک یې راله د جمعیت کې هم دننه ګډبړ دی یو ټیکټ دی اوسي بیا د بل سي تر اوسه لا شنه هریاني ده خو د دوی په هغه ګډبړ کې هم د جمعیت د ورکر د جمعیت ملایان د جمعیت ملګري مایوسه سو چې ای جنګ دی خدای خبر دی چې موږ یې وګټو خو خیر نو زموږ هم دا 3 پارټۍ کې که بیرته هم وګورئ تر ملا او تر حاجي تور دا نورې وړې پارټۍ دي دا به ووټ واخلي ضایع به یې کړي که هغه هره پارټۍ وه
هغه د درو پارټۍ کیسې دی جمعیت علما اسلام دی ایجتور دی یو موږ یو د دغو به مقابله یې په دې کې تاسې کتی سئ د دغو به د ګټې چال عوام ډېر لاړې هغه به ګټي خو تاسې ته یو باور درکوو چې زما مقابله له دې دوو پارټیو سره ده له دا نورو پارټیانو سره نه ده دا نور د ګرځي که ووټ غواړي هغه د خپل ووټ غواړي هغه د مقابلې په دغه کې نه راځي زه د دا کلي مخکې ما ته ډېر لوی همت سره کړی دی له ما سره ما ته یې ووټ هم راکړی دی ما ته یې چندې هم راکړي دي زما جلسه یې هم راکامیابه کړې ده زما میټینګ یې هم راکامیابه کړی دی زه د دغه ټولو مشرانو د ځوانانو شکریا ادا کوم او د دې سکول کم انعامات ده راوړي دي غریب سړی دی بیا په دې پیسانو دونې دي چې دی د ماسټر تنخواه پکې ورکړي نوره ګټه په دې سکولانو کې دا رنګه نشته په هغه لوی پرایویټ سکولان کې به وي مګر په دا رنګه غریب سکول کې د ګټې یو چانس هم نشته خو زه د دغه انعاماتو لپاره د سکول پرنسپل او د نورو استادانو شکریا ادا کوو چې دوی ښایسته پروګرام جوړ کړي یو وار بیا بخښه غواړم ډېره بخښه غواړم موږ ډېر وځنډېدو تاسو چا به مړۍ نه وي خوړلي چا به کارونه یې له کړي موږ به پر وخت راتلو خو خیر که ناوخته یو هم ښه سو سره ومو لیدل هغه حال احوالو روغبړو پروګرام وسو زه د سکول دغه 100,000 روپۍ د دې انعاماتو به شاید د دوی خرڅره ډېره راغلي موږ به کمه تعاون ورسره وکړو او له هغه سره سره چې کم فاسټ سیکنډ تھرډ کم هلکانو دا درو هلکانو په سکول کې پوزیشن اخیستی دی هغو ته 500 روپۍ اعلان کوم سردار نصیب وی چې دا کم هلکان پوزیشن اخیستی دی 500 زما لخوا دي دا هلکان یې په سکول کې معنا ډېر قابل وي هغه په ګر سکول کې ښه مارکس اخیستی نور شیخ به نه وي پاته زموږ د کلي کونسلر ملک خیرو ده سره دی وشاته وي نه مو ویلدلی د ده نوم نه واختی دا نور خو وایي صاحب رضیان ډېر دي ته بیا هم کې یو وار کونسلر یې بیا ملک یې نوم یې ځکه اخه زه کور ودان الله مې عزت وکړه ډېره مننه او د نصیر صاحب یې کور ودان چې د دې پروګرام کې ډېر تعاون ورسره وکړي له جلیل صاحب سره پر ما هم ډېر زور وکړي چې هله او د قدم جان ماریزی دی د دې سټیج کې ټیچر خو نه یې دلی بیا خیر ما خو د دې ماسټر هم دی کور یې ودان ډېره مننه عزیزان ډېره دا ولې زموږ د نن ورځې دروند میلمه د پاکستان پیپلز پارټۍ ډسټرکټ چیرمین شمس حمزه زئی اوس د انعامات سلسله شروع کوو بلنه ورکوم سردار حسن حمزه زئی صاحب ته چې دی راسي په خپل دست مبارک زموږ د نن ورځې